الرحمن الرحیم کفایت الله یوسفزی د رزړو چوک ته دغه موټر ولاړ دی که تاسو وینئ هر څه ته چې ولاړ دی ته پسې شاته دا ټرالي ودرېده ځکه چې هلته تېرېدی نه شي او ټرالۍ پسې یو لوی قطار د هغه مقبرې د رزړو د بایپاسه پورې ولاړ دی ټول ټرافیک ته بند دی دې موټر والا سره د احساس نشته چې دی دا ګاډی دغه اوس راغی او چته یې را پیدا کړو د سا نه وخت نه دا ولاړو او ماشاءالله ټکټر ټرالي هم دونه لوډ ده هغه اوورلوډ نه زیاته لوډ ده چې د هغې د وجې نه ټول ګاډي چې دي نو ولاړ دي څه پکې له هاخوا هم تاویږي نو بس داسې تاسو دا قطار وینئ چې دا تر کوم ځای پورې ولاړ دی دا زمونږ د پښتنو احساس دی چې لکه مونږ سره د دې خبرې احساس نشته چې زما د وجې نه به څونه خلک په تکلیف کې وي او نه چې دی نو د قانون څه پاسداري کوو چې ګنې یاره د روډ د پاس هم ګاډي ودرولې دي او د هغې د وجې نه به ټول ټرافیک چې دی نو دا جام شي خلکو ته به تکلیف وي په دې ټرافیک کې ضروري خلک به هم چته روان وي مړي له به هم روان وي په دې کې به مریض هم وي په دې کې به هر قسمه حاجتمند او ضرورتمند خلک ولاړي بس الله دې په مونږ کې دا احساس پیدا کړي او خدای پاک دې په مونږ کې دا سړیتوب او د قانون پاسداري دې خدای پاک مونږ کې پیدا کړي خدای پاک دې مونږ دونه تعلیم یافته قوم کې چې د دې وړو وړو خبرو احساسونه په مونږ کې را پیدا شي ځکه چې د غټو خبرو احساس خور چا کې وي خو د وړو خبرو احساس چې دی نو دا په خلکو کې ني او د وړوکې احساس نه احساس په وجه باندې دا دونه غټ نقصان وشي تاسو وګورئ دا ګاډي تر کم حده پورې ولاړ دي او دې کې هر قسمه ګاډي شته موټر پکې شته لوډ ګاډي پکې شته موټر سایکل پکې ولاړ دي چینچي پکې ولاړه ده هر سړی د خپل حاجت دپاره ضرورت دپاره راوتی دي او لا همغه شان ولاړ دي دا پسې لا نور را رسي هغوی مو پسې ټول بریک اخلي ځکه چې لا فلو همغه شان ولاړه ده فلو پکې نشي تللی اوس په مزه مزه چې دی نو هغه موټر والا به روان شوي موږ ته کافي را مخکې شو خو د هغه د وجې نه دا تاسو وینئ څونه لوی قطار ولاړ دی مونږ چې کوم ځای یادوو چې یاره دغه دی د رزړو د بایپاس د خولې پورې چې دی نو دا ګاډي دې ځای کې ولاړو دلته اوس چې دی نو دا په ختمېدو شو